اوس د تجارت یو سړی وي د تجارت کوم نو د پکم اصول باندې وکما نو کدی وي چې زری کور ناسما او کلاو دین کوم تجارت کوم اسلام د دې طریقه راوخی دا کبای سړی داسي پیسې ورسره او د تجارت چل نه وردي چې په کومه طریقه تجارت وکم نو دام جایز دي ته چاله پیسې ورکړه داسي کس له هغه اعتمادي وي د الله نه یریږي هغه ستا حق نه خوري ته پیسې ورکا خبره وسره وکا چې پیسې به زمای کار بستاوي په اسلامي اصول باندې تجارت کوا او ستا په پرې ګټه کې چې سونه راشي د خرچو ارڅ نه پاتې نیمه بسته یو نیمه بزمای یا دوی سی بسته یو سی بزمای یا دوی سی بزمای یو سی بسته هغه کې چې په ارڅونه جوړ راوسته هو په ګټه کې به جوړه کې تبو ته دا نه وي چې مال له 1000 روپیا راکو نو ټول استا ولکتاوا پیدا قدغن کې هو د مال له 1000 روپیا راکو او نو په ګټه کې او نو ټول استا نو شاید چې هغه 1000 روپیا نه ګټي شاید چې هغه تاوانو کې نو تاوان هم د دې بڑا کې یو طالب له 1000 روپیا درکې نو دا طریقه سره دا ټیک نه را بس ارزونه ګټه کې راځي نیمه ستا روپیا یو ګټلې نو په روپیا کې کم دنو نیمه روپیا ستاو نیمه چې کم دنو دا هغه آسان حساب کتاب دی نو دا اسلام یو ډیر خو دې ته طریقه د مضاربت وای په اسلام کې ورته مضاربت وای شری اصولو کې او مون په پښتو کې وی چاله مې پکټه ور کړی دي مطلب دا دی اته تجارت کې ہوتا ہے او زمون خلک پدې کې دا غلطي کوي چې هغه ته وی چې هغه هم نه لالچ کیږي دا د بس فکس مقرر کما 1000 روپیا ورکو منو ټول یو ماته پاتې کیږي دا خو سوچو او دیم دا وی چې تاسو کدي ارڅ کوي مال او فکس پیسې راکی ما خپل ګټه معلومه را دا خطر اسانه نشي چې حساب کتاب وکړو پلان کې وکړو ډیګري وکړو نه حساب کتاب وکړي حساب کتاب نه پس چې ګټه وروړي خرچي به لري کې او پاکي چې کومه پاتې شي باغې کې به کم نه تاسو کې تقسیم کې نیمه باغله ورکې نیمه په خپل وایي دې طریقه د مضاربت وی حلال روزګار دی د دنیا خلک یې کوي اعتمادي خلک چې کم نه دا شته په دنیا کې او یې ور کوي